العبد إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني في ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورة الكهف کی سلور واقعات ذکر کول دین مسئلے دا وضاحت پارا چه عالم الغیب بغیر دا اللہ نبل سوک نشتا. ان کا آغا لوی ولیوی کا آغا دا انبیاء و سرداروی کاغذ زورور او طاقتور پیغمبری خبر مکوئی پخور بلزائی کی نہیں ٹوٹر و جوڑ کری او کاغا زورور بادشاہی لگا ذوالقرنین پنوم باندے دوتا تیر شوی دی. یو ذوالقرنین مقدونیا پر روم کی یو علاقہ دا اداغیو اوتوی ذوالقرنین مقدونی دا دا عیسیٰ علیہ السلام دا زمانی سر نزدی تیر شو دا وزیرو ارسطو او دا مسلمان نو. دیم ذوالقرنین دا حضرت ابراہیم علیہ السلام زمانی سر نزدی تیر شوی دے. دا ذوالقرنین دا مسلمانو او پا اکثر دنیا باندے دا بادشاہی تیرا شوی دا. سکندر اعظم موتوئی ذوالقرنین موتوئی اکثر وی دائیو ذوالقرنین ازگی واتوی چه مغرب و مشرق تا داغ بادشاہی دا سیدلیوا. ذوالقرنین پا اکثر دنیا تیر شوی دے. افغانستان تا مراغلیو و پا افغانستان کی غلبن و مندی زگا
افغانی قوم د وختن جنگجو او مقابله تا هر وخت ولاړی مور ورته خطر راولي ټول دنیا د فتح کړه او دغه ځای کې ساري مور راوغتا او افغانیان مشران راوغتل ورته تاسو کې د جنگ د پاره کم یو مشر دی یو باسط ویزو لکه زمانی که فلانا علاقه فتح کړو فلانا فتح کړو بل ویزو مور ورته داسې قوم سره جنگ مکو چې دی هر یو ځان ته د جنگ جرنیل وي او د جنگ مشر وي دی نه بشاشه دا ذوالقرنین که سکندر اعظم شي نو سکندر اعظم زمون په دې علاقو باندې راغلی دا دې خوا کې وړو کې لاور دا یو وخت کې دارالخلافه وداغو د عیسی علیہ السلام نه ډېر مخکې او د دې نه بیا سکندر اعظم په دې لار باندې راغلی انبار نکتا په هن باندې بیا تللی او بیا هندوستان ته وته لکه دا لوی لار و د سنټرل ایشیا نه چې کله حمله ور براتلل نو دا غي دوه لارې وي یو لار نو پاس وا په مومندو باندې او دویمه لار د خیبر وا په افریدو باندې نو یا په نوا پاس باندې راتلل محمدګړ باندې او یا په خیبر باندې راتلل دره خیبر چوته وي او بیا په پیښور او په دې کته علاقو راتلل نو دې انبار سره کتلارو ته هانتا او دا هند په خوانه او تاریخي کله دی خدا حق پرستو خلاف پکې شو نو ترقی ونکړه نو په هند په ګودر باندې بلاړل او دلته نو بیړای چلی دی او بیا به تر دلی پورې حمله ورتل دا ټک دا پول او دا لارې بیا وروسته جوړې شوې دي نو ذوالقرنین چې کوم مسلمانو نو په دې لارو باندې تیر شوی دی اکثر دنیا باندې دا سلطنت او بادشاہي پاتې شوی ده نبی علیہ السلام نے تاسو کو ذوالقرنین بارے کې سوای وی سبب درته وام الله لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله هدا ذوالقرنین کس سکندر اعظم شي سکندر اعظم په دې لارو باندې تللی وړو کې لاور کې داغه دارالخلافه اوسم په وړو کې لاور کې ډېر ناشنا نوادرات کله کله ملاويږي دا چې په هان تللی نو په هان کې نوادرات ډېر دي او د دې وجه نه اوس هغه آثار قدیمه والا پای کې کودایو منکړه نور دغه نو د هان دا ګودر باندې بجاتل او پورې بتلل ذوالقرنین نه مراد هغه ذوالقرنین دی چې د ابراهیم علیه السلام زمانه سره نږدې تیر شو او مسلمانو ويسالونك عن ذي القرنين تپوس کے استانا پو بارد ذوالقرنین کی ویا زرد چوبل علماء تاسو باندې دینه سے بیان منگا زای ورکڑیو دلارا پزمکا کی ورکڑیو منگا دلارا من کل شین سببات ہر ضروری سامان کل شید توی کلی عرفی دانا چه هر شی یعنی ضروری سامان چه سوو دانا ضرورتو اغوالا منگا سور کڑیو فات با سببانو روانشا سرد کل سامان حتی اذا بلغا مغرب الشمس تردی پوری چکلا ورزید زید پریواتو دنوارتا مولانا ابوالکلام آزاد ترجمان القرآن کی ذوالقرنین پورا تفصیل کرے حتی اذا بلغا مغرب الشمس تردی پوری چکلا ورزید زائد پریواتو دنوارتان وی مندو تیلا چه پریوات
پا چینا گرما کی یعنی اوبوی مخی چیناوا اداغین مخی یعنی سمندر ووجدا اندها قوما ویمندن دی سرائیو قوم ویمنگا وازل کرنینا یا سزا ورگدائیلا یا انیو بدائیگوینا دا توحید حسنن کلم بیان دا توحید مسئلہ توحید و تا بیان کا کوئی من لخگین سزا ورکا خالانو ازل کرنینا ما من ظلما ہر چاسو دیچ ظلمیو کا زرده چه سزا ورکو دلرا بیا بوالو لیشی رب دلتانو سزا ورکی دلرا سزا ناشنا اول چه آسوک دے چه ایمان راڑا ملیو کنیک نو دلرا بی بدل بہترا وسنقولو لہو من امرنا یسرا زرده چه بوائی منگا دتا دکار زمنا سانتیا بیا روان چه سرد پل سامان تردی پوری چی کلا ورسید زید خطو دنوارتا وی منده دیلرا چی درا خط پیو قوم نوع گردولی منگا تیجرا آخوات دین سپردا کذالکا خبرم دارنگی وقضا حدنا بمالدی خبرا تاگی سرائیها تکڑیو منگا پاگا چی دسقو دخبردارائینا دتا غار سے باندی منگا پوو سمات بان سببان بیاروان ش سرد پل سامان تردی پوری چه کلا ورسید بین سر دینی پمیند دو غندو کی وی منده اخواه دینه یو قوم لا یکادون افگون قولا چه قریب نو دا ذوالقرنین والا یکادون کی ضمیر راجع ذوالقرنین والا ہوتا ہے لا یکادون یفقهون قولا قریب نو دا ذوالقرنین والا چه پوئی دل پا خبرا دا غی پا جبه بانده نپوئی دل اگورا بادشاہ دا طولی دنیا و ظاہری خبرو بانده نپوئی گی نو عالم الغیب بسنگشی یا یکادون کی اشارہ دا قوم تا زمین دفائل دا قوم تا نمانا دا لا یکادون یفقهون قولا قریب نو داگا قوم داگا خلق چپوئی دل پا خبره دا ذل کرنینا نو دا پا خبره خبره نشو پویا کولے قالو یا ذل کرنین نو چه نپوئی دل نو سنگواتو اغیوی یا ذل کرنینا یعنی مطلب دا پوئی دل نا و ترجمان میانس کی ہو دا ترجمان پا واسطے ورطوی قالو یا ذل کرنینا نو ایدائیو ذل کرنینا ذوالقرنین وقت زکوی چه مشرق او مغرب تی بادشاہی رسیدلے وا دانا چه خرانی ہوا قالو یا ذوالقرنین ایدائیو ذوالقرنین یقینا یاجوج و ماجوج فساد کی بسمکا کیے یاجوج و ماجوج اجاجا یاجوجو پا مانا دا فساد سر رازی او دیتم یاجوج ماجوج زکوی دی فساد کیے دا برطانیہ روس چین جاپان دا دی آفس اولاد دا طول پکی رازی دی آفس اولادو دا برطانی والا روس والا چین جاپان والا انا یاجوج و ماجوج کنن یاجوج و ماجوج فساد کئی بسمکا کی فالنا جالو لگا خرجان نو نگردو منگا تالر ٹیکس پدی خبر آچو گردیتا پا مینز منگا مینزی کی بند منگ بدل ٹیکس در کهو او زمنگا او دوی مینز کی دیوالو کا چه منگ دی نخلاص شو صحیح بادشاہ قوم دا ٹیکس نخلاصی ٹیکس دی علی نا دا صحیح بادشاہ ہو نو اگو ورطوی ٹیکس تا میجد نشتے دا مٹو امداد را سراو کئی نو چکالا تا پا قوم اسانی راوالی ٹیکسونو نے اخلاص کی نو اغیم بیا پا مینا باڑے اڑمی دا قوم خدمت کئی دا مل خدمت کئی اغم ورطوی قالا ما مکنی فی ربی خیرون وی ورط ذوالقرنین آج طاقت راکڑے ما لپائی کے سما رب وردے فائنونی بی قوت امدادو کئی سما پا مٹھو باندے
وګرځو ما میستاسو میځای کې بند مضبوط آتونی زبر الحدید راړی ما تا ټوټې د اوسپنې راړي هغه کې خو دې او بنای وته ولګوري او وړي وته بالک بنای پیژني بنای پخوا دی لواران دکان کې بوي اوبلاس به د ساروی د سرمنې نه به یو ګوډه غوندې جوړ کړو نو بارا سال کې به 2 لرګي پکې لګولیو آی کې بدلات ځایو نو دکان توا دکاندار غلا ګولیو لاندې خلی کتابي وته لري بانس غونته یا سشي لګولیو پیپر هغه به دکان ته ورته نه کړو نو چې یو چتولا لاس به سي کولاو کو نو بارا به لاس بند کا پکاته به زور ورکړ نو غیبه هوا په مخ کې وشتا اور با بالی ده بنای بے وطوی زمانگا زور کورو اغی سرا لوارانو دکانو نو کلا کلا لوار بکار کو ده پالی بے جوڑو لی یا بلسا نو مشرانو تاوی راشل پل کراتا ہو نو سندان باندې وی پالا کی خو ګرمه وکړه سندان هغه د اوس په هدا وو پای به کی خو پالا به پکې خو دا وی پل کراتا وو نو مشران کسان برال هټ سټک به پل پیوتا وی نو پل پیوتا وو په یارانه کې زړه سندان کا پکې پیخیږي د پلکونو گزارونه نو په پل باندې به غواله وغوا دا کېدا مې دا او کشرانو تبی بنای راتاو نو بنای من بوارو مبرالو من لبیسه مزار آگو جواب جتول ازور باورکو حقیبا وابشتا ایتا بیر بنای وی ذوالقرنین وی بنای ویو آتونی زور الحدید راڑا ایماتا ٹوٹے دوس بنو تردی پورے سے برابر اکردیلا پنجند دو گنڈو کے قال انفخو ہوئے وقت ذوالقرنین بنائے وقتا ہوئیو حتی اذا جالہو نارا تردے پورے چکلے اگردو لیلا را پشاند اور ویرار ایماتا افرغ علیہ قطرہ چطوئی کما پدیبان قلی پیتوئی کم چدا ویلٹ شی فمستطاعو ایدارون توان بن ردیو چراو خیجی پتے او توان بن لری و مستطاعو لہو نقبا او توان بن لری دلن سوری نوہ پر آخاتیشی نوہ بکی سوری کولیشی قال هذا رحمت من ربی نو یدر کرنین دا میرا بانی دا طرف درب زمانا نو کلا چراشی واد درب زمان با گردی دیلر زر زرا او دوا دا درب زمان اشتیا وترکنا بعدهم پرخودن منگا بازد دائیو پدا رس کی چپی بوئی بازو کی او پوگوالیش بشپیلائی کی نفخہ فی الصور دا قیامت شپیلائی حدیث کرا دی نبی علیہ السلام وئی کیف آنم وصائب القرن قدر تک عمل کرنا سنبید خوشحال شما صاحب دا شپیلائی پخلی کی نیولے دا ملائی ٹیٹا کڑے دا چسو اخبا ما تا حکم کی گی چیزا شپیلائی وما قیامت شی ونفقا فی سوری پکوالیش بشپیلائی کے نو جمع گمنگا دائی لرب جمع کولو وارضا جہنم یوم ایزنو پیش بگمنگا جہنم پا دغارس کے کافرانو باندی آرزن پا پیش کولو یعنی جہنم دا مخی نتیار دے خودای باندی با پیش کرشی اللذین کافرانا کسانی چی وسترگی دائیو پا پاودو کے زمان کتابنا وکانو لاستدیون سما او دای چی توانن لرد آوریدن دا قرآن ناورید قرآن تکی ناستنا ٹیم ورسخنو ازگار وطنو افاسب اللذین کفرو
آئی گمان گئی آگسان چه کفر کرده کفرو ده پاسا ایکو لکا چه نیوی رئی زما بندگان بغیر زمان مددگاران انا تدنا جہنم منگا تیار کرے جہنم لیل کافرین نزلا ده پاسا پی دو لکا کافران لمل مسیح وایا خبر کما تاسو پتاوا نباند دا عملنا چه دین دیر تاوانی عمل الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا آگا سانی چه برباد دے کوشش دے بجوند دنیا کے وهم یاسبون انم یحسنون صنعا او دی گمان گئی چه دی خکارون کئی دی دا خیال دے چه دی کئی خکارون عمل برباد دے دا خیال دے خکار کو ما اگا مشرکان اگورا دا بابا زیارت جارو کئی خیال دائی زخکار کو ما شرکیات کئی خیال دائی زخکار کو ما دا جمعی پشپا دیگونا پخی وی دمونی روح رازی خیال دائی زخکار کو ما سالو اختائی کئی خیال دائی زخکار کو ما کلیز کئی خیال دائی زخکار کو ما اولائک الذین کفروا بآیات ربهم دغه دیا کسان کفروا بآیات ربهم د پاسه بتینو لیکي چې کفر کړي بدلایلو درد دایو اب ملاقات د الله نو برباد دی عملونه دایو وبند درو موږ دایرا په ورځ د قیامت کې ټول زکات د عمل شته نو تللې بس شي وزن الاعمال حق آغشت قیامت کے وہ آغا خلق چه دا آغای طول اعمال حسن و سیئی نو لکا انبیان دا آغای عمل نشی تاللے لکا دا آغای بد عمل سنا او آغا خلق چه دا آغای طول اعمال سیئی دی او دا آغای نیک عمل نشتے نو دا آغای عمل نشی تاللے لکا دا آغای طول عمل ناکارا دے آیا خالق چراغی نیک عملومو بد عملومو نابتللشی فلا نقیمو لهم یوم القیامت وزنا وندرهم غلیلرا پرد قیامت کی طول ذالکا جزاهم جہنم بما کفرو دا سزا دی جہنم پسبب دائی بما کفرو دا پاسا بچارو لکا پسبب دائی چلی کفر کڑے ہو یہ روی تاسو تا کافر مو آئی مشرکان و تا مو آئی کنا چه بابا را مدد کئی غیر اللہ را مدد کئی قرآن و تک دی لگ زائی که سلور زل کفرو ہوئی افاسب الذین کفرو ایتخذو عبادی من دونی اولیاء یو ظلمی کفرو بیاوی للکافرین نزلات بیاوی الذین کفروا او بیاوی بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی حضوا او نیولی زمایاتونو انبیاء پٹوکا یقیننا کسان چی ایمان راڑا ملیو کرنے کو ویبدیلا جنت فردوس ملمسیا ہمیشہ بوی پدی کے لا بغونا نحاہی والا او نبلٹای دین آوڑی دل وای پیغمبرہ کشید ریابونا سیاہی دپار دلکنو صفات در رب زمان نخلاص بشید ریابونا مخید آغینا چخلاص شی صفات در رب زمان ولو جینا بمثلی مددا اگر قرار منگا پشاند دیباند نور سیاہی وای انما انا بشر مثلکم بیشک آز بندے مستاق ہوتی کی وی کولشی ماتا انما الہکم الہ واحد چی بیشک مددگار استاسو مددگار دے کیا ہو انما الہکم الہ واحد دا احد واحد دی صورت کے بیا بیا ذکر کول ذکرت شرکو نو احد احد واحد دائی بیا بیا ذکر کول لکا اول زن لسمیات کیوں گو رہی فبادو احدکم بیورککم احدکم نو آخر دایات کی ہوئی
ولا يشعرن بكم احدا ولا يشعرن بكم احدا بیا دو اجتماعات کی وګورئ ولا تستضيفين منهم احدا ولا تستضيفين منهم احدا بیا شپږ اجتماعات کې ولا يشركوا في حكمه احدا نشریکی پر خپل فیصله کی یو تن بیا دو دیر شمایات کی وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ بیا تدیر شمایات کی لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ولا يشركوا به احدا او بیا 200 اختمایات کی آیت نمبر 42 آیت نمبر 42 یا لیتنی ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا ارمان دے چې ما شریک نه ګرځولې درب زما سره یو تن بیا وسلو اختمایات کې وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا اوس اخر کې وایي انما هو اله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه سوچا کی د ساتي ملاقات درد نو عمل کی عمل نیک ولا يشرك بعبادت ربي احدا ان شریکي په عبادت درب کې احدن یو تن احدن دا بیا وایي زګ عالم الغیب یو الله دې او دا الله سره بل شریک نه ګرځي سورت کې نفي د علم غیب وا او باندې څلور واقعات وګورا سابقاف دزان دهالن دی خبردار جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دسبا دهالن دی خبردار موسیٰ علیہ السلام دهالت حضر کارون دی خبردار او ذوالقرنین دٹولی دنیا بادشاہ دے لاکا دون افقہون قولا نشپک اجتماعات کی خلاصہ له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع یا اللہ علم الغیب دے براو خطا او خصاصت دنیا سپکاوے بلجوع سلاسا یو دا دنیا متان واغستے شی لگا باغوالنا چه باغواغستے شو دویم وقتها قلیل دی دنیا وقت دیر لگ دے لگا باران شي او شنو اخر او هیجی لگو اخبار شي او زری شي او دریم دا دنیا با پتا باندې و بال شي بیا بچوي مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرتان ولا کبیرتان الا صاحا نو خصاصت دنیا بلجوه ثلاثه مخی بسم الله الرحمن الرحیم کافها یا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وعد العصب مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه حكما صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه
يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوي وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني من صلاة وزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم القول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع به وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم ما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزق فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم وشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم
أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا سورة مريم مکی سورت دے نزول کے سلو اختم پس دے سورہ فاتر نازل شوئے دے او ترتیب دے سورتونو کی 19 نمبر دے پس دا سورة الکاف نا ربط دی سورت دما سبق سرا پگنو وجوه باندے دے یو دا چرات دا شرک شروع شو او دا بنیاد دے شروع کو اول دا یو مشرک دا عقیده راشی چدا غیر اللہ زما دا حال نا خبردار دے عالم الغیب دے زما پا حال باندی پوئی گی بیا اغا متصرف گنی واقدار گنی بیا دا آغینا بعد ورطا آواز کئی را مدد کئی او بیا دا آغا پنم باندی نظر و منخت ور کئی عبادت کئی سورہ کاف کے اول قسم دا شرک رد کو چاہد شرک فی العلم چا عالم الغیب بغیر دا اللہ نبل سوک نشتا نو سورہ مریم کی اگر بل قسم رد کئی چا متصرف بغیر دا اللہ نبل سوک نشتا واقدار و اختیار مند بغیر دا اللہ نا بل سوک نشتا بلکہ بغیر دا اللہ نا طول عاجز دی او محتاج دی کاغا انبیاء دی کاغا اولیاء دی کاغا ملائک دی نمخ کی صورت کے نفد علم غیب واد غیر اللہ نا دی صورت کے نفد تصرف واد غیر اللہ نا دو دیو جنے ورپسی راڑو چه عالم بغیر دا اللہ نا بل سوک نشتا چوئی نیکان بندگان را مدد کئی نو بدی صورت کے فتوہ پا غچا کئی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا موسیٰ علیہ السلام غارت حضر دا طول عاجزی ذکر کرا نو دی صورت کی عاجزی دا نور انبیاء ذکر کئی دیو جنور بسیر آڑو چطول انبیاء داغی عاجزی چاگی عاجز دی و محتاج دی اللہ تا یا مخی صورت کی ہوئی انما الہکم الہ واحد نو دی صورت کے رد کئی باغا چاگی عیسیٰ علیہ السلام تا و داغ مورتا آلیہ ویلیو یا مخی صورت کی دا صحابی کافو ذکرو کو وَإِذَا تَظَلْتُمُوا وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ نو دی صورت کے ابراہیم علیہ السلام ذکرو کئیو وَآتَزْلُكُمْ وَمَا تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ سنچاگئی بیارتشویو
دا مشرکین او دا غید آلیهونا نو ابراهیم علیہ السلام هم دغه سي بیارتشو دا عبادت دا غیر اللہ نا چنکم دا عبادت یا مخی صورت کی ویلیو چه اللہ لنائب نشتا وقالو اتخذ اللہ ولدا نو دی صورت کے رد کئی باغا شرعی اللہ لنائبان نیولی دی نو آتاتی آئی میات کے باغی باندی رد کئی دیو جنوار پسیراو نورم گن وجوه دی امتیازات دا صورت دا صورت تفصیلی دا صورت ممتاز دے پا تفصیلی بیان دا حضرت زکریہ او دا حضرت مریم او دا عیسیٰ علیہ السلام پا دی صورت کی تفصیلی بیان دا غی کرے دا سے ببل صورت کی رشتے دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان آجزائی دا جبریل امین او دا ملائکو چهی بخبلوی وما نتنزل الا بی امر ربک کتا قدم نشو کی خودے ترسوچ دا اللہ اجازت نہیں دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا دعا دا زکریہ علیہ السلام دارنگی دا صورت ممتاز دے پاگا سپین سر دا زکریہ علیہ السلام چه وشتغل الرأس شیبا دای بدی صورت کی ویلی دی او بل کی نیشتا داول صورت حیز المصطفین چونشو مخلوقات طول عاجز دے اللہ تا متصرف او اقدار ندی نفذ شرف تصرف او حیز المصطفین چه اللہ نا بغیر بل واقدار دا نفذ دا نقصان نشتے او چونشو مخلوق طول اللہ تا محتاج دے واجز دے تقسیم دا صورت دو ایسے دے اولا ایسا کی درش بیتا آیاتنا او بدی کی عجز دا انبیاء علیہ السلام او دا صلحاو چونگر زکریہ علیہ السلام اللہ تا عجز دے حضرت مریم اللہ تا محتاج دا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تا محتاج دے یحییٰ علیہ السلام اللہ تا محتاج دے ابراہیم و اسماعیل و موسیٰ اللہ تا محتاج دی حضرت ہارون اللہ تا محتاج دے نٹول محتاج دی و عاجز دی بیاد بے میں ایسا سلوش ویتم آیات تراخرہ او بدی کی عجز دا ملائکو چه ملائک اللہ تا عجز دی او محتاج دی نو عجز دا ملائکو چه ملائک اللہ تا عجز دی او محتاج دی ورپسی اخیر پینزش پی تمایات کے خلاصن صورت راوالی چہر کلا انبیاء محتاج اولیاء محتاج ملائک محتاج یو اللہ دی چگہ محتاج ندے رب السماوات والارض وما بینہما فابدو واستبر لعبادتے نو عبادت گودا اللہ واستبر لعبادتے او خکلک شرع اللہ پہ عبادت واستبر واسبر زیادت تو حروف دلالت کئی پا زیادت دمانا دمانا دا خک لکشا واستبر لعبادت حل تعلم لہو سمیہ لکشا دا اللہ پا عبادت واستبر لعبادت حل تعلم لہو سمیہ لکشا دا اللہ پا عبادت آج پیجنی اللہ لرحم نام خلاصہ دی صورت اول کی کاف ہا یا انسان اللہ پوئی گی پمانا دی حروف باندے ذکر رحمت ربک عبدہو زکریہ خبر دے مبتدا معذوف ادا
دا بیان د میرا بانتیا در استاد په بنده خپل باندې چې زکریا علیہ السلام عبد ہوئی نور نو وی انبیاء بادو بنیانو اذنا دا ربو ندان خفیا کلیش فریادو کا اللہ تا فریاد پرو باندے نادا مانا تزرع عاجزی اکڑا فریادو کا قالانوی زکریا علیہ السلام واسم عربا زچیما کمدوری شویدی اور ڈوکی زمانا وستال الراسو شیبا او سپین شوید سر زمان بودا والینا اشتعال النار عرب آگا وقی وی چکا نور پلاک وی مطلب دا دے سر میں سپین شوید دو سپین والینا پلاک وی دا سی سپین دے دانا چه تور والے پکے دے سر میں دو سپین والینا پلاک وی اثار یادے گورا گیرا نہیں یادے دکا سر مشر دے گیرا رست کشر را دا سر ویختا مخی را خیجی دا گیری ویختا بیا پا زوانای که راو خیجی نو سر مشر دے سر مخی سپینیگی وستال الراس و شیبا گردے دلے سر زمان تک سپینا ولما کن بی دعائی کا رب شقیہ نیمازه پا بلنستا باندی وارا بنا امید او زه یاریگما د وارثانو نه رستو زمانا وارثان نه یاریگم نو پسې یارید چې مال دولت کورونه جیدادونه دا برانه قبضه کی نو د انبیاء خو دغه میراثي نه فإن الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذ اخذ بحظ وافر كما قال انبیاء علیہ السلام روپے پیسی میراث کے نپریدی آئی میراث کے علم پریدی چاچ واغستا نو برائی سے واغستا نو علم دا انبیاء میراثو سوک دا انبیاء واریسی علم والی او سوک دا نمرود دا فرعون وارثی نو بادشاہی او کورسائی والی نو وارث دا انبیاءو اغل علم کار کئی دا اغل درسی تدریسی کتابون لکلی دا مطالعی دا انبیاء وارثی دا نمرود او دا حامان دا فرعون وارث دا کورسائی نو يرثني ويرث من آل يعقوب وإني خفت الموالي من ورائي زیارے گمال وارثانا رستو زمانا شیب مسئلہ بیانی دین بنخی وکانت امراتی آکرن خزز ما شاندا اگورا ندان خفیہ حضرت قطادہ وئی ان اللہ يحب صوت الخفیہ والقلب النقیہ در منصور کے سیوتی ذکر کری اللہ اگا روح آواز وخی زڑ پاک وخی وَإِنِّي قِفْتُ الْمُوَالِيَا دِيَارِكَ مَنَ وَارِسَانُنَا رُسْتُ زَمَانَا او داخل زمان شنڈا نو باقی ماتا دخبن طرفنا معاوین چه میراسو زی زمانا میراسو زی یعقوب والاونا نو میراس دا یعقوب والاو درسو علم وجالو رب رضیہ اگردے دلرا وجالو رب رضیہ اگردے دلرا وارب زمان پسند رضیہ مرضیہ خوخ او پسند پختو کے کم ترجمہ لکل شردا رضیت التراجم اردو کے چکم اولی کل شو مرضیت التراجم داغی نندے وجالو رب رضیہ یا زکریہ انا نبشرکا بغلام و زکریہ منگا زررگا تا تپالک چنون دا غبی یحیاء ندے گردول منگا دروا مخید دین ہم نام دانو منگ بنچالا ندے خودے
قال رب انا يكون لي غلام ويدوا رب زمان سرنگی بشی مال را لک او دخل زمان شاندا او رسیدل ما زد بڑاوالی نا انتہا تا زگر سلو کالو بڑاو خزے داتیاو کالو ویوارتا اللہ دارنگی بیت ویلی دی رب ستا چدا دی بما باندے آسان او بتائی سرا پیدا کرے منگا تالا را پخوا ولم تکو شیعہ او نیتی شیع وی زکریہ علیہ السلام و رب زماو گردو مالا نخا وی اللہ نخستا دادا چه خبری بانی شکول خلقو سرا درش بی برابر سلاس لیال سویہ او آل عمران کی آیت نمبر 41 کے ویلو یو سالو اختم کے سلاست ایامین اللہ رمضان غالتی دری رازی ویلوی او ما دا آیت تایید کرانو لیو چه دری رازی ادریش پی فخرجا علا قومی من المحراب راوت بقوم باندی دکوٹا گائنا اشاره وکړه دایته او حایلم وای په معنا د اشاره وای اشاره وکړه دایته چې پاکي بیان وای دا الله سارو مازیګر یعنی هر وخت اشاره دیتا چې انبیاء په خپل خبرې نشوي کوله په اشاره مسله کړی دا یا یحیی ذل کتاب بقوه وای منګه وای یحیی ونیوا کتاب لرا پا مضبوطیا اور گڑوا منگا دلرا پوپ ماشو مالی کے وحنانا ملہ دننا محربان زمن طرفنا و پاک باز وکان تقیہ ودے پر ازگار تقیہ عمل صالح والا موردی مانا کے یو مدارک و برم بی والدے و نیکی بے کولا دمو اپلار سرا او نو دے جبار نسیہ سخنا فرمان و سلامون علیہ او سلام پد کلاچ پیدا کرشو کلاچ امرید او کلاچ بپورتا کرشی جوان دے اگر یحییٰ علیہ السلام دریوارو حالاتو کیا اللہ تدے محتاج کلاچ پیدا شو کلاچ امرید کلاچ بیاو پاسی جوان دے اس عاجزی حضرت مریم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم بیان کے کتاب کی حالت حضرت مریم کلچ جدا شدا دخبلا حلنا مکان شرقیہ طرف نور خاتتا دی وجہ نسوارا مشرق تا مخی چی عبادت کئی وی زمانی علاد دی طرف پر آگلے ہو فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا وینی و آخوات دین پردا نو لے گا منگا دیتا پاک فرستان زمانگا نو جوڑ شدیتا بند برابر نو حضرت مریم زپنا وارما بمہربان بادشاہ سرستانا ان کنتا تکیہ اگر چیت پرزگارا اگر کتا پرزگارے ہما خواتا مرازا قالا نوی ورد فرشتی بے شکا زاستاز مد ربستا استازی میں پتے رالی گلے پتے ماں لہابا لگے غلامن زکیہ چی اللہ وی چو بخمتا تحالک پاک بازو اگورا فرشتی زامن ورگئی کنا وی نا لہابا لگے غلامن زکیہ و پاگلا وائی دا مخیط اموائی کنا چی انما انا رسول ربک زاستازیم درابو نو چی چارالی گلے نو اگوی لہابا لگے غلامن زکیہ قالت انا یکون لی غلام ویدے سرنگ بشیمال ربچے او نظر سیدل ما تیس بندا ولمکو بغیا او نیمز کنجرائی بغیا چی خاوند نیو بچی کی گی قالا کذالکین وی فرشنی دارنگ بیت ویلی دی ربستا چدا دی بما باندی آسان او دید پارا چه اگر دای دلرن خخال کلا او میرا بانی زمان طرفنا وکانا امر مقضیا او دیدا حکم پورا شوه فحملا دونو بار کدی حضرت مریم دی بچی لرا نلاودا بدی بچی سرا زائی بیارتا تا یہ نا کہ اگر بکیو جبریل امین
او هغه په ګډه باندې حمل شو او سو کوئی په هغه کې الله ماده د مذکر او د مؤنث دواړه پیدا کړی و خو جدا جدا و نو چې جبرئیل امین پوکې ورکړ نو هغه دواړه ماده یو ځای شوې او دا هغه نه بچي پیدا شو فحملاتو نو بار گدی بچی لرا لاړه دا په بچی سره ځای بیان تا راغ دې د درد زه هم خته وا څنګه د کجوري تا زګلا دې تکلیف وخت یو فجال محاذن راغ دې د درد زه هم خته وا څنګه د کجوري تا زګلا تکلیف وخت په ما دې ډیر کو چې پړې وی راخي په ما دې ډیر کو وكن فاجعل مخعد الى جذ النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا ويرمان دي سزمړا مخکې دینا وكنت نسيا منسيا اوي ظهيره تيرا دغه یو په بدنامي شروع شي خلک برا پسې اړمي ا دویم به خاوند بچیو شه فنادا من تاتیانا وازو گدیتا دلاند دینا زگا زناوه چی داگا وقتی دا تکلیفی اوڑی دا مصیبتی منگا یو ذالی یو مرگر دا آگا سی دشمنی جوڑا شوئا نو آئی که روگا کیدا نو چه روگا کیدا نو ما آگا مرگری تاوی زلڑم والا جیل تا ما واتوی ما منگڑمیو اگر روگا کی گی تانا بای وفد راجی نو تا تا وی چه منگا دا روگا کو زکا ما غی تاوی ما اگر بلکل روگا نکیو اگر وی چه زبا تسر داسی کم زبا داسی کم اگر بلکل ما روگا نکی ما چه دیوی ریگی چه دیر ستیلی نا نو ما اگر روگا بلکل نکی ما پیواسو کاو کتا سو لڑی پویا کنو انو وفد نی تیار کاو پت لڑا مغتنوی ما طالب وفد راځي ته ورته چې بالکل نه کوم روغه د سره به زه روغه کوم ادای سره به زه ګورم لا چې زه راوځم ما ته به دب کیو کې وی ښه وفد چې لاړ نو چې هغه ورته ویل چې مونږ راغلي دا روغه کول غواړي بالکل بالکل وکړي چې سره شرط باندې دای زمانه ما روغه رااله وکړي چې وی استي بیا جرګه وا ا جرګه کې چې مونږ کنه ما ته خو پتا نه و په جرګه کې مشر سره ډیرو خيارو دا مشران باځه ډیرو خياري نو ما وای ته وی مې را غرو غن کيو اډیر دغه دي دا مشر سړی ما ته وی مولانا صاحب ته پرېدا مونږ پویګو ادا سي چالو یو خزوا داغي وړو کې پیدا کېده وړو کې وشو خاون ته وی چې زما خو دې توبه زه به مرګ خدای باج کوم بیا مې دې توبه یې داسې بیان کوم خاون غریب سره دې تیر شوی نو خاون به بیا چته زړه شو نو دې خزه ته وی چې هغه هغه ورته ما خو دې توبه یې هغه تکلیف نه ته خبره دوه ته خیر دې زبر سره نیم تکلیف چاته ما هغه ورته وعده دا وی آو وی ځخه چې بیا بچی و خراغه دې خزه ورته تا په ویلو چې دیم تکلیف به چاتوم کنه هغه ورته یا ویلې مې وعده نکړو وی خانو کوټې ته وخېجا په خوا باندې کوټو کې سوري د دې لوګي د پاره ا دې لوګي خاني د پاسه کېدا او پړې ول ورک جئی وېدا خوشته نو توا چوکا ته راځوړان کا داګه پړې راځوړان ک هغه بار ناشته وېدا خزا کته کټ کې پراته او د بچی تکلیف دی نو چې په دې په تکلیف زیات شنو دی په پړې راخ نو چې پړې به راخ نو هغه په کوټه چلې کړې په ما دې ډیر کو په ما دې ډیر کو وی مولای سے پاگل ډیر شوی دی تیک لکه مو لکیږي نه پرې دا چروغو کی ورکی چې سوار کوي و چروغه وشي وی په دې ډیر شوی دی
ډیر زیات موږ ورپورې وخاندلم چا باندې ډیر شي فاجعل المخاض الى جذع النخله اجبیا وړوکی وي یا لغونډه کې خشي نو لبی وګوره کنده سترګې تا ته تللی دي هغه غني بیا ته مخه ته کوي فاجعل المخاض الى جذع النخله قالت یا لیتنی مت قبل هذا هاي چې زملاوی مخکې د دینا وکوندو ناس یمن سیا اوی دیرا تیرا فناداها من تحتها نوادو کدیتا دلانی طرف د دینا کتا طرف نوادو شا ما غم جنیگا گردول دار ابستا دلان دستا چینا داگه نو بس کا ووزی لیک بجزین نخلا او خوزو بزان باندی سانگی ده کجوری غرغیبا بتاوانی کجوری تازه کجورا ای که دا صفت ده چه حاملا زنانای خوری نو دا آغی ده بچی پا پیدایش که بیا تکلیف کمی فگولی و شربین و خراوس کا او یا خواستم که پا بچی بانده نو کوئی تال را ده بندگان یو تن فقولی نو ورطوایا ما نظر کرده مهربان بادشاہ لدروجی نو چه تاوه تاوئی نو تا خبرانه نا چه ما نا پخوانو ملتونو که روجه ده خبر اوموا نو اتوائی چه ما روجه نیولی نظر میکرده نو دا چه اتوائی ما روجه نیولی دا خبره ندی نا هم خبره دی کنه ایو تانویم یو گوروی دغره پسر یو روندو ایو بل مرگر نالونگو یو گوره دغره پسر ده ماشو جن دی پا موسکی وی نو اگا بل ورطوی وی مرا موسکی خبره که موس دی مات شو نو اگا درمی شکر دی چه ما ندی کری نو دا هم خبره وی کنه نه قولی اندل دی مطلب اشاره باندی وطو آیا اشاره وزا چو که چپ اشاره وطو که فقولی انی نظرت للرحمن سوما وایا ما نظر کڑے میں ربان بادشاہ ندروجی نو خبری بانو کن نرزی دیس یو بنی آدم سرا نو راب دی بچی سر اکبر قوم تا تحمیلوہو چلاس کی لگو دی بچی لرا راغستو دی بچی لرا پغیگا لاس کی لبو حمل پمانا دلاس کی لبو رو اشعار دا عربو کی امراضی لگا ابن عقیل پشرد الفی کی اتو باند لکی یا لیتنی کنتو سبیان مرزان تحملن ظرفا وحولن اکتا ارمان دے چی معشومی پای رو دون کے او مور یو کال لبولما دے وینز یو کال لبولما اذا بکیتو کا بلدنی اربان اذا ظلمتو دہراب کی اجماع چه کلما جللن دمور سلور ذرف کلولما او جروکی دمان اٹھولو را پسی جلل تعمیلوہو لاس کے لبو دے بچیلا قالو نوی دیو و مریم لقد جد شیان فریا پتائی سر آتا راتلو که یوشینا کارتا و خورد حارون یا حارون آدم موسیٰ علیہ السلام رور اگا یادی اگا پا پرزگارائی که مشهورو نو ده حارون خوروی یعنی دیر پرزگاروی یا درون نو حارونو یا وقت حارون و خورد حارون دو پلانستا سڑے بدکارا وما کانت امو کی بغیا او نو امورستا کنجرائی نو ستا سنگ بی خواند زیوشا فاشارتی دی بغی آغا من پختو کی واتا کنجرائی وایو وی بغیون لیسا لہو حابون چپلار معلوم نہیں بغیون امیدو حسب اللہیمی چموری کنجرائی نو بغیون امیدو حسب اللہیمی وما کانت امو کی بغیا او نو مرستا کنجرائی ستا سنگ بی خواند زیوش اشارہ دکڑا دی طرف دی عیسیٰ علیہ السلام تا
وی دای سنگ بمن خبریو کو آغا چا سرا چگا زانگو کی ده ماشوم زانگو کی واچو وی ده سرا بمن سن خبریو کو زانگو کی پروت ده قال انی عبداللہ عیسیٰ علیہ السلام کو توچا تکڑا زانگو کی او چگے کڑا انی عبداللہ زنا اللہ بندائی ما آتانی الکتابا را بکڑیشی ما تا کتاب و جالنی نبیا او گردو لدے ما لرن نبی اشارہ دیتا چارانی سڑے نبی نشی کی دے او زا اللہ نبی گردو لدے زہرانی نیما و جالنی مبارکان او گردو لدے ما لرد خیر خاون وجعلنی مبارکان مجاہد مانا گئی اے نبیان آمران بالمعروف و ناہیان المنکر ماوردی مانا کئی گردولے مانا را د خیر خاوند بیزاوی مانا گئی معلم للخیر اینما کنتو کمدا کی چینز او حکمی کڑے ماتا بموز او پاک والی باندے زکاة تطہیر القلب یعنی بے عبادت بدنی عبادت مالی یا پا موزا پا پاکوالی دا سڑا ترسو چیز جوان دے ما و برم بے والدتی انہی کی بحکم دا مور سرا او نیرے گردور مالا سخنا فرمان و سلام علیہ او سلامت یادی بما کلاچ پیدا کرے شم کلاچ بامرما کلاچ بیابا پورتا شم جوان دے دریوارو حالتونو کی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تا محتاج دا بیان عیسیٰ مریم ویناری استیاغا ستاسو پائی کی شک کوئی ما کان اللہ ندی مناسب اللہ لا چونوی نائب پاک دیا اللہ کلاچ فیصلو کی دیا وکار وی اغیتا موجود شن موجود شی او یقین اللہ زمان رب دے استاس رب ندا غیبادتو کئی او داغ لارا نیغا فاختلف الانزام من بینیم خلافو کو ڈلو پخبر میانس کی چا عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ پیغمبر اگانو او چا عیسیٰ علیہ السلام دا خدای توب درجی تورسو او چا دا عیسیٰ علیہ السلام مرگ روا اگانو نبی علیہ السلام حضرت علی تولیو یا علی انی اجدو فی کا شبہ ابن مریم علی زتا کی بوئی دارت ابن مریم وینما سنگا سنگ جباز خلقو اغدا اللہ نبیو مان دغا سے تاتا و خلق صحابیو وی او خلیفہ رابع بدلتا ہوئی او بعد خلقو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو خدای توب درجی تورسو تاب هم خلق دو خدای توب درجی تورسی لگا شیعگان و روافدو او بعض خلق ستا مرگ روابو گنی سنجد عیسیٰ علیہ السلام مرگ روا گنو چنانچہ عبدالرحمن بن ملجم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرگ روا گنو او غی خوارجو حضرت علی وجلے ہو شہید کرے ہو او داغت تعریف بے کو یا ضربتا من تقیم ما اراد بها الا لیبلغ من ذلال شردوانا انی لا اسکرہو یوما فحاسبو او فالبریت عند اللہ میزانا عبدالقاہر بغدادی الفرق بین الفرق کے ذکر کری او اہل سنت والجماعت وئی یا ضربتا من شقیم ما اراد بها الا لیبلغ من ذلال شغضبانا انی لا اذکرہ یوما فحاسبو اشقل بریت عند اللہ میزانا خلق خلافو کو فویل الذین کفروا نوالاکت دیا کسان اللہ چو کفر کردے دا پیشای در ذلوینا اسم بہم و ابصر سخنی دنکے دے اللہ پا دی سخاوری دنکے دے اللہ دی او سخنی دنکے دے اللہ پا دی یا خو واورا بیان دی انبیاءو خو گورا بیان دی انبیاءو یوما یاتوننا او یاد کا غردو چرا بشدئی منتا لیکن ظالمان رضی پا گمراہ خیارہ کی دی او یراو دی
دا ورځ د افسوس نه یوم الحسرت و تزکوي مومنان با افسوس کوي ارمان چې ما ډیر نیک عمل کړی وي کافران با افسوس کوي ارمان دي چې ما نیک عمل کړی دا غلط د میزان ساتلې وي یقول الامر کلا چې فیصله وشي دا عذاب او دای وی بنا خبرای کی او دای ایمان نراړي منګه په میراث را لزمکا اواسو چې دی په دې کې او منتبه واپس کې شي واذکر فی الكتاب ابراهیم اوس د ابراهیم علیہ السلام عاجزی بیان کې کتاب کې حالت د ابراهیم علیہ السلام او رښتینی پیغمبر کلا چې وی پلان ته وازما پلارا ولې عبادت کې د هغه څه چانا ورینه وینیو نه فائدہ ورکول شي تان زره بار وا پلارا چې ما راغ ما ته دلم نه دلیل نه چند راغله تا تا نو زما تابعداریو کا او بخمه تا لار برابر دا بیا د بیوا معاذ الله ابراهيم عليه السلام بیا ادب ده دا عین ادب ده چستان مشر ده پلار ده تر ده په غلط لار روان ده توای ما پس راشي زما تابعداریو کوي یا بتلا تعبد شیطان واپلارا عبادت مکو د شیطان یقینا شیطان دې د مهربان بادشاہ نه فرمان واپلارا زما زیاری ما چوبر سیتا تا عذاب د مهربان بادشاہ نه شیبت شیطان دوست ولین قرینا فی النار ابن جوزی او ماوردی مانا کئی قال راغبن انت عن آلهتی وی ورطپلار آیا بیمینی کی گیتا زمان آلیہو نوا ابراہیم کمن نشین بکاتو بدی اولو واجرنی ملیاو زل رشا زمان دیر زمانا زل زمان مخی نلرشا او زمان مخی نرانشی قالا سلام علیک وی ورد ابراہیم علیہ السلام بچی زمان ہر قسم بیر دبائینا سلام علیک سلام دی بتا سمت لگو سلام دی متارکت لارم درنا دی توی سلام دی متارکت یا سلام علیک بچ زمادار قسم بیدا بائنا بچار دی بتا زدی بی ادبی و بی عزتی نکوما ساستا فرو اللہ کا رب بی عزر دے چبخنوا ورمتالا درب زمانا چې الله توحید نصیب کی چې دا زار ګناونو تمام شي انه کان بی حفیا او دا الله دې په ما باندې مهربان وا تذلکم بیا ته بشم تاسو نه او دا غنا چې تاسو را کول بغیر الله نه او رب بلم رب زما زرد رب زما الله اكو اسا زرد الله اكون بدعاء رب شقيا شنو مشو هزه په باندې رب زمانه امید نو کله چې بیا د شل دینا او دا غنا چې د عبادت کو بغیر د الله نه یا دې معنا کله چې بیا د شل دینا او د عبادت کو بغیر د الله نه بل چا واخه موږ د اسحاق او یعقوب اسحاق د رومیانو پلار نیکو یعقوب د بنی اسرائیل نیکو وګلن جعلنا نبیا هر یو ګردو موږ نبی او واخه موږ دایتا زموږ مهربان تیانا وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وګردو موږ دایلرا جبل رښتیا اوچتا اوسم یادی چې رښتیا ویلو مسئلے کڑے وا واذکر فی الکتاب موسی اس واقعہ موسی علیہ السلام بیان کب کتاب کی حالت موسی علیہ السلام او دے چون شوے او دے لے گلے شوے پیغا خبر ان کے ونادیناہو من جانب طور الایمان آواز کڑے منگا دتا دو طرف دو کوئی طور خینا وقربناہو نجیہ او نزدې کړه موږ د لوان ځان سره راستار او ماخه موږ د تا د خپل مهربانانه روح د هارون السلام نبی
یاد کب کتاب کی حالت اسماعیل علیہ السلام او دے رشتین دو آدی او دے لگل شوی خبر ان کے وکان یامر اہلو بالصلاة والزکاة او دے چوکم دے کو خلو تابدارو تا پموزو بزکاة وکان اند ربی مرضیہ او دے پنیز رب زبان دے پسند مرضیہ غورا وَاشْكُرُ فِي الْكِتَابِ ادریس اس عاجزی ادریس علیہ السلام بیان کے کتاب کی حالت ادریس علیہ السلام انہیں رشتین پیغمبر ورفعناہو مکان علیہ اچھت کرے ہمانگا دلارا درجی اچھت تا مکان علیہ اچھت درجہ بازی وئی چھ ادریس علیہ السلام ملک الموت سر دوستی ہوا واغی تیوی چرتا آسمانیو چکر خورا باندیو ناغی وطوی زمان بوزم خو بیا برا سر رازی وعدو کا وی وعده ور سر اوکرا چاہی بوت او آسمانیو تے چکر لورسو نو ادریس علیہ السلام چپگا کترا کزیدل نو پسالورم آسمان کی ادریس علیہ السلام خلی پانی پری خودی چې پانی پری خو دی نو چې کاته دریم اسمان ته راکوز شو نو ادریس علیہ السلام ورته مانو پانی هلته پاتې شوی هغه ورته چې انا ور شراړه ادریس علیہ السلام چې لاړ واپس بیا څلورم اسمان ته نو هلته کېناس ملک الموت ورپسې لاړ چې راځه کنه هغه چې زه خو نه ځم پتا چې ما سره وعده کړې وه وی ادریس علیہ السلام ورتوی چې ما او تاسو سره وعده کړی و چې تاسو سره ورا کوزیږم نو دریم اسمان ته وځه تاسو سره کوز شو ما خو لار مونږ ته نو سوزه په خپل عالمه ما او تاسو سره وعده پوره کړی دا نو یو صاحب سلورم اسمان کې پاتې دي هغه جنتیان له جامع ګاندي ٹیلری کے جامی گانڈی جنتیانو لا نابا ولوائی توڑی نو جنتیان لا جامی گانڈی اس گڑی وڑی وئی دا سی اسرائیلیات دی ورفعناو مکان علیہ اچھت کڑے منگا دلالا در عجی اچھت تا اولائک اللذین آنم اللہ علیہم دا کسانی چھ نام کڑے واللہ پا دیو دا انبیاؤنا دا اولادا دم علیہ السلام نا او دا غچانا جی سوارکڑی منگا دنو علیہ السلام سرا او دا اولاد ابراہیم یعقوب علیہ السلام نا او دا غچانا چی منگو دا توفیق ورکڑے ہو او ورکڑی منگا زیادے و نیش بدائی باندی اس شے جنتو گا میش گرا آگتا چوادک وعد الرحمن و عبادہو چوادک دا مہربان بادشاہ دا خلو بندگانو سرنا دیدا انہو کا نوادو مأتیا شاندار دا وعد اللہ راتلون کیے مأتیاً مفعول لے مصدر مبنی المفعول یعنی راتلون کے مقرر دا اللہ مقرر کرے دا لا اسمون فیا لغوان نابوری پدی کیا بس خبرہ مگر سلام سلام ولهم رزقهم فيها او دای لبا رزق دای پدی کی بکرتا واشیا سارو ما زیگر تلک الجنت التي نورث من بعدنا من كان تقيا دا جنت هغه دې چې میراث سره ورکو مونږه زمونږ بندګانو ته هغه چاته چې هغه وی پرزګار تقیان ځان ساتي د شرک نه اولا ایسائی ختم اکڑا او بدی کی عجز دا انبیاء علیہ السلام اگورا زکریہ علیہ السلام اللہ تا محتاج یحییٰ علیہ السلام دریوارو حالتنو کیا اللہ تا محتاج حضرت مریم اللہ تا محتاج عیسیٰ علیہ السلام اللہ تا محتاج اگوئی والسلام علیہ یوم ولدتو وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تدے محتاج
موسیٰ و حارون اللہ ددی محتاج حضرت اسحاق و یعقوب اللہ ددی محتاج اسماعیل اللہ ددی محتاج نطول اللہ تاجز دی و محتاج دی او ددی زائنا دویم عیسیٰ او بدی که ایجز دا ملائکو سرازی جبریل امین نو راغلے نبی علیہ السلام ورطاولی نوی راغلے نوغا آیاتون راغل وما نتنظر اللہ بامر ربک کتا قدم نشو کی خود نشو رات لے منگا مگر پا امر در ربستا اللہ را اختیار دے دا چمخی زمنگ ندی آج رستو زمنگ ندی آغا چی میند دی کی دی وما کان ربک نسیا نظر ربستا پری خودون کے چالا را رب دا اسمانو دا زمکو او دا چی میند دی دوارو کی دی فعبدون فی تفریق رب ما سبقا او خلاصہ صورتو چرکلا انبیاء اللہ دا دی محتاج اولیاء اللہ دا دی محتاج ملائکہ اللہ دا دی محتاج فعبدو نو عبادت کو دا اللہ واستبر لی عبادتی واصبر واستبر زیادت دا حروف دلالت کی پا زیادت دا مانا دا فعبدو عبادت کو دا اللہ خلق شدا اللہ پا عبادت حل تعلم لہو سمیہ آئی پی جنتا اللہ لرحم نام ویقول الانسانو او زجر ورگئی انسان تا وائی انسان کلا چیز مرشم آزباو کلشم بیا جوان دے آدین اولا یسکر الانسان نیاد انسان چمگا پیدا کرے دلر مخی ولم یکو شیعانو دیس شیع اڑ وجود دینو ما دلم وجود درکو نو چی اوزال دے شکل موجود شو بیا کو جوڑو لسان دی فوربکا لناشرنهم نو قسمی دی پر ابستا چی خامغا پور دبگم دی او شیطانان او بیا با حاضر کم دی چاپی رز جہنم نپڑ بخی پرات بیا ووبا سومنگا سمم لرن زیاننا بیا ووبا سومنگا دار یاوی ڈالینا چکم یو دینا ساختو پمی ربان بادشاہ پسر کا شائی سمم لنا نوالمونو بیا منگا خپوئیو پاگا باند آگا کسانو باندی چگئی لائک دی دی جہنم تا در نکی دو و امنکم اللہ واردوها او نشتے او تن تاسونا مگر تیری دن کے دے بدی پولی سرات او دا پرابستا باندے حتمن مقضیہ وادام مضبوط فیصلہ شوی دا اللہ فیصلہ کردی دا سمن نجل لذین تقو بیا بخلاص کمنگا کسان چگئی زان ساتھ لیو دا شرکنا اپری بدو ظالمان پدی کی پڑمخی پرات کلا چلو ستیشی پدی کلا چلو ستیشو دی باندے زمنگا یاتونو واضح وی با کسانو چی کفر اکڑے دے کسانو تا چی ایمان راوڑے دے کمیوات دوارو ڈالونا غردا مقامند اسی دو واسنو ندیا او خیستا دا مجلس آسنو ندی خیستا مجلس آسنو ندیا خیستا دا مجلس وکما لگنا قبلهم من قرنین او دیر حلاکڑ دی منگا مخی ددین دا پیڑونا کم احلکنا من قبلهم من قرنین هم آسن و اساسا ورئیا چغیو خیستا پا ادوار دا سامان ورئیا و دا نمائش کل من کان فی دلالتی وایا سوچی بو گمرائی کی نو مولت ورگئی دلا میرا بان بادشاہ مولت تردی پوری چدوینی آج دی سرے وعدہ کلشی عذاب دنیا کی یا قیامت پا آخرت کے فسیالمونانو زرد چپو بشی دی پاگا چاوانی چگوی ناکار پہ ادبار درجی وازف جنداو کمزور اللہ کار ویزید اللہ الذین احتدو خدان زیادتی اللہ آکسان اللہ چگئی طلب دے ہدایت کی توفیق نور طاقت اللہ ورکی والباقیات الصالحات خیر عند ربک
باقی پاتې کیدونکي نیک اعمال غوره دي په رب ستا باندې د بدلې وخیر مرده او بهتر دي د واپس کیدو افرایت الذی کفر بآیاتنا ای خبر دا سړی نه چې کفر کړي زموږ په آیاتونو او وای دې لو تین مالو ولدا زرد چراب کشي ما تمالو اولاد د انکارم کوي د الله د دلایلونه بیا وای ما دنیا کې مخدي بیا بمران را کول شي مړه اطلال ریوانو دې خبردار دې په غیب یا نیول دا د مې ربان بادشاہ سره لوز کلا چرندا سندا زره چلی کومه چې دی وایي ونمد له من العذاب مدا او تیارې کو دلا دا عذاب نه تیارې ونرثه ما یقولو او په میراث سره وایو موږ دنا چې دی وایي چې دا زمادي او دا زمادي ویاتینا فردا رب شي موږ تشتور واتخذوا من دون الله آلهة ونولي بغض الله نور مددگاران دید پارا چشی دیلا عزت ورکون کی ما وید بابا لمن نیولی دا زد بابا نواسه ما زد بابا نینجاوری ما اپا دی زان عزت من کئی کاللہ ندا سکار پا دی نی عزت من کی گی سیفرون بی عبادتیم زرد چه انکار بو کی ددائی بے عبادت ویکونون علیم ضدہ او شیبا پا دی باندی مخالف ددائی نبا انکارو کی او دی نبا مخالف شی علم تران نارسل شاکینا والکافرینا آیتنو گورے منگا پریدو شیطانان پا کافرانو باندی توزم ازا چمبا ورگئی دلر چمبا چمبا ورگئی انا وی ویخ شوی انا بیا پنج پیره راغلے انا وی منی کا توزم ازا چمبا ورگئی دیلر چمبا فلا تاجل علیم تلوار مکو بدئی انما نود لهم حدا بیشک امن تیارے گو دیلر تیارے یوم ناشر المتقین یاد گاو رضا چپور دبگونگا متقیان مہربان بادشاہ تا ڈلی ڈلی وفتن ڈلی ڈلی اروان بگونگا مجرمان جہنم تغیردان تگی لا یملکون شفاعتا واقدار بنی شفاعت سے سوک الا من اتخذ عند الرحمن عہدا مگر شفاعت بگیا سوک چنیولی وی مہربان بادشاہ سرا لوز توحید سمطلب چپ توحید تلئی نو آغتا با اللہ اجازتو کی کہ دورا کسان شفارس کے زی قبلو نو آبا شفارس کئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا اول من یشفع زاولم داغا چان چگئی با شفارس کئی زمان ملکی سوک شفارس نشی کولے وقالو اتخذ الرحمن ولدان وائی دینی ولد مہربان بادشاہ نائب پتائی سرارات لوگ تازو شی سختا تکازو سماواتو دفتر نمینو نزدید اسماننا چوچوی داید دروگو اجنا وطن شب الارضو اشلیگی اسمکا وطخر الجبالو حدا اروان چی غلونا پتلو باندی داولی انداو للرحمن ولدان دیو جنا چدائی را بلی میں ربان بادشاہ نائب داوی دا اللہ نائبان دی دیلی اختیارات ورکڑی ندی مناسب میں ربان بادشاہ لا چونیوی نائب ام کل من فی سماوات والارد او نشتر طول آج بردی اخکتا اللہ آت الرحمن عبدا مگر رابشی میں ربان بادشاہ دا تابدار او بتائی سراش میرلی دی وعد دہو مادہ او تیارے کرے دیل تیارے وکلهم آتی یوم القیامت فردا او دی طول رابشی اللہ تا پرورد قیامت کی یوازد مددگارانونا فردن یوازد آلیہونا اگا آلیہ بتنا پاتشی یا فردن یوازد مال چدا مال ستاسو سنبالی که ازدار نلرما
ان الذين آمنوا یقینا کسان چا ایمان راړ عمل وکړنیک سيجعل لهم الرحمن ودا زرد چوبه ګرځي دیلا مهربان بادشاہ دوستی دوستان بشي فإنما سرنا بلسانك نو بشک آسانو منگا دا قرآن ستا پا جبا دیر پارا چه زیر ورگی بدیوانی متقیانو تا و تنذرک بیهی قوما لتا ویاره بدیوانی قوم جگرالو و کما لگنا قبلو من قرنین او دیرها لاغڑی منگا مخی دین پیڑونا نو اروینی تر دین او تان او تسمو لهم رگزا یاور دلارا کشت خبو یو حس دی یو رگز دی حس دی تاوی چه آواز سرائی رگز د خپی غکس چه سرائی روانی ادا خپی پزمک راکائی او کشاری کئی حل تو ایسو من آدین آوینی تر دین یو تان او تسمو لهم رگزا یاور دی لرا کشت خبو د خپو کشاریم نیشته د خپو کشاریم قدر صورت کې نفذ تصرف کوله د غیر الله نه چې عالم الغیب بغیر د الله نه بل څوک نشته متصرف هم نشته ټول محتاج دی او عاجز دی الله تعالی ته اوله ایسا عجز د انبیاء د صلحاو او دویمه ایسا عجز د ملائکو اخلاصی راوی استفابدو واستبر لعبادته حل تعلم له سمیا گوئی او خبر کوما زمانگا دی درس کی یو مشر سڑیو او دا برلوری او غبا نزدی دی مسجد عثمان سر کور دی نو غبا درس لارو ذرات بودا سڑیو اننو فات شوی دی نو داغه لپاره دعا وکړي چې الله مغفرت نصیب کړي او الله ولا جان قسط کړي او الله ولا جنت الفردوس ورکړي